د نن ډېره اهمه موضوع ده. موږ پر دې باندې لږ غور و فکر چې دی هغه وکړو. که چیرې موږ پر دې باندې لږ غور و فکر وکړو، ګوره ته سرسایه چې کومه ده، صدقه یا سرسایه چې کوم ده هغه ته کله باسې، او غریب چې کوم دی هغه په انتظار دی وایي زما د اختر کپړې کله راکوې چې زه زر سلایي کمه، زما د اختر کپړې کله راکوې چې زه زر سلایي کمه، زه جوړ کم، زه اختر له تیارې کمه، ته ما ته د اختر په دویمه راکوې، زه څه کوم په دا موقع باندې چې ما زاړه کالي بیا په غاړه یي. نو موږ ته پر دې نقطه باندې لږ غور وکړو او لږ فکر وکړو. پر دا نقطه به موږ ته ډېر نظر ساتو چې زموږ ته هر هغه څوک صدقه سرسایه چې کومه ده هغه په هر ټیم کې موږ ایستلی سو. ضروري دا نه دی چې یا د اختر بعد یا د اختر په دویمه یا د اختر په اوله یا د اختر د لمانځه بعد، ضروري دا نه دی. سرسایه چې کومه ده هغه موږ د پروازه کې مستلی سو او د اختر بعد مستلی سو. بهتره دا ده چې څومره وختي ورکې هغه ډېره بهتره ده. وجه دا ده که چیرې غریب په کور کې راسن نه لري نو به راسن په واخلي، او که چیرې غریب کپړې نه لري نو به کپړې په واخلي. که چیرې غریب د کور نور یو مجبوریانې هغه به خپلې مجبوریانې په حل کړي. نو زه تا ته دا وایم چې کله سرسایه ورکوې او غریب تا ته دا وایي کله سرسایه راکوې چې د اختر کالي په جوړ کمه، زه څه کوم هغه سرسایه چې د اختر په دویمه یا د اختر په اوله چې بیا زما زاړه کالي په غاړه یي. او د هغه رقم د غریبو د یتیم د کونډو د یتیمانو چې کوم مشران دي یا د یتیمانو چې مور پلار دي هغه پریشان دي، وایي کپړې د کومې خوا کمه او کوم ترتیب و طریقه ورته جوړه کمه، او ماشومانو بچان چې کوم دي هغه نوي کپړې غواړي زه ته کومې خوا ورکمه، هغه پریشان په دا فکر کې په دا سوچ کې. ما او تا په کوم سوچو کې موږ وایو سرسایه به ورکو، ته اوس مشرو د اختر په اوله بیا ورکو، د لمانځه بعد بیا ورکو. بهتري په دا کې ده چې د پروزه کې ورکې هغه خپل رسم په وکړي یا د اختر سامان چې کوم دی هغه په وکړي. بله خبره اوس واورئ، سرسایه چې کومه ده هر هغه بالغه کس چې کوم دی خپله سرسایه خپله ورکولی سي، او د ماشومانو سرسایه چې کوم ده د هغه وکیل ورکوي، هغه لکه مور پلار سو، هغه لکه د کور مشران سلو، او اکثره زنانې خوندې هم د هغو سرسایه هم د کور مشر یو وکیل د پښتو په معاشره کې اکثره داسې چې د کور مشر یو وکیل هغه یې ورکوي. ټیک سو، خو زه ته دا خبره کومه سرسایه چې کومه ده بهتري په دا کې ده، ګوره ته د خپل استعداد د خپل وس مطابق سرسایه چې کومه ده هغه ایستلی سي. د اوس وخت سرسایه چې کله چلیږي هغه دا مقدار دی د ځانه سره نوټ کړي. 3.5 روپۍ هم دی، 3.5 کیلو کشمش د دې قیمت 3.5 روپۍ، مشران یا د هغه رقم چې کوم دی معاشره باندې کمیټې راایستل سوی قیمت 3.5 روپۍ هم دی، او د هغه رقم چې کوم دی د 3.5 کیلو خورما قیمت چې کوم دی هغه 1950 روپۍ راایستل سوی دی، او د هغه رقم چې کوم دی د 3.5 کیلو اوربسو قیمت چې کوم دی هغه 1580 روپۍ راایستل سوی دی، او د هغه رقم چې کوم دی د پاو کم 2 کیلو قیمت چې کوم دی د غنمو ده هغه تقریبا یعنی احتیاطاً په دا کې دی چې 2 کیلو قیمت سي، د 2 کیلو قیمت چې دی هغه 300 دی. صحیح سو، 3.5 زره هم دی، 950 روپۍ هم دی، او 1580 هم دی، 300 هم دی. اوس که چیرې ستا استعداد لږ برابر وي ته کوشش وکړه 1580 ورکه یا پیکس 1580 ورکه، 950 روپۍ ورکه یا 3.5 زره ورکه. که د استعداد برابر زیات سي زیاته ورکې، څونه زیاته ورکې هغومره به الله تعالی ستا پر مال، ستا پر رزق، ستا پر کور، ستا پر اولاد، پر هر څه باندې برکتونه چې کوم دي هغه راولي، او ستا په کور کې به برکتونه وي او ستا په رزق کې به برکتونه وي. ډېر خلک څه چم کوي په 100 کې 95% یا 98% خلک چې کوم دي هغه په 100 تقریبا هغه دا 300 دا ادنا درجه چې کومه ده هغه ورکوي 300 روپۍ. دا ډېر د افسوس خبره. تا ته الله تعالی نن هغه ورځ درکړه چې ته سرسایه ورکوې، تا ته الله تعالی نن هغه ورځ درکړه، نو کوشش وکړه چې زیات قیمت ورکړې، 1580 ورکړه، 900 ورکړه، 3.5 زره روپۍ ورکړه. تا ته الله تعالی استعداد درکړی دی، بخل مه کوه، بخل الله تعالی نه خوښوي. سخي چې کوم دی، سخي که ګر څه کافر هم وي الله تعالی چې کوم دی د الله تعالی خوښ شي.
که کافر هم وي سخي د الله تعالی خوښي نو چیرې بیا مؤمن مسلمان او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی او بیا د هغه رقم سخي د سخي سره الله تعالی مینه او محبت کوي. بیا یو خبره ما درته وکړه چې په دې کې غریب چې کوم دی هغه په انتظار چې اوس به د پلاني ځیسه یا د پلاني ځیسه یا د پلاني ځیسه سرسایه چې کومه ده هغه به راسي. نو زه ته دا خبره کومه کوشش دا کوي اکثره په کلو په علاقو په وطن کې د اختر په اوله یا د اختر په دویمه اکثره داسې مګر زه هم بهتره طریقه دا ده چې موږ زر سې زرې ورکو او ځکه چې هغه د یتیم پشه سي. او بیا بله خبره دا ده اوس بله خبره درته کوم موږ به کوشش دا کوو که چیرې ځان له د اختر کپړې جوړوو که 2 جوړې که 3 جوړې که 4 جوړې که 1 جوړې ستا بلا دې واخلي جوړې که خو غریب و مسکین چې کوم دی هغه مه یېروه ځکه ستا د وجې سه د یو مؤمن مسلمان په کور کې او د یو مسکین و د یتیم په کور کې اختر جوړ سي خوشحالي راسي الله تعالی وای تا زما د بنده پر کور باندې خوشحالي راوسته د سخاوت په ذریعه باندې زه به ستا پر کور باندې خوشحالي نه خوشحالیانې راولمه. نو زه وایم که چیرې ته خوشحالیانې غواړې که ته سکون غواړې که ته امن غواړې که ته خوشحالي غواړې که ته ځان ته راحت غواړې که په کور کې خوشحالي غواړې که پر خپل دسترخوان خوشحالي غواړې نو په د اختر په خپل چې کوم د اختر شان ته کوې په هغه کې غریبان مه در سره یېروه په هغه کې یتیمان مه در سره یېروه په هغه کې کونډې و غریبان مه یېروه او په هغه کې خپل غریبان همسایګان مه یېروه په هغه کې خپل غریبان رشته داران مه یېروه. دا ټول چې کوم دی هغه په یاد در سره ساته ولی په دا وجه باندې هغه اختر به پر تا څنګه تیریږي چې ستا په کور کې ښایسته کالي ستا په کور کې ماشومانو ښایسته کالي بغاړي او ستا په دا بل دیوال باندې کونډې و یتیمانو غریبانو مسکینان هغه کالي وویني د هغه ماشومان د دا ماشومانو کالي وویني او بیا و هغو ته ډېر افسوس ودرېږي هغه به دا وایي چې کاش داسې ورځ پر موږ باندې هم وایي الله خو یو دی زموږ د ګردو دی مګر پر موږ داسې ورځ ده او پر دوی داسې ورځ ده نه ده معلومه که چیرې و دغه کونډو یتیمانو غریبانو الله ته فریاد وکوي او الله ته فریاد وکوي او هغه فریاد چې کوم دی په هغه باندې ما او ستا دپاره الله تعالی ما او ستا په حق کې افسوس وکړي چې یعنی پر ستا پر حال باندې افسوس پکار دی چې تا و غریب ته په ښه نظر باندې نه وکتل. دغه رقم چې کوم دی که چیرې د اختر دپاره کپړې کوئ د ځان دپاره 4 وکئ 5 وکئ ځان دپاره کوئ 2 کوئ خو د غریب دپاره ضرور در سره وکئ د رشته دار دپاره ضرور در سره وکئ د کونډو یتیمان دپاره ضرور در سره وکئ د اختر کالي ورکئ د اختر دپاره چوټي و ګوټونه ورکئ د اختر دپاره نور شان ورکئ د اختر دپاره راسن ورکئ. زه دا وایم داسې ګوره چې ستا په کور کې اختر او د غریب په کور کې هغه په راسن باندې پریشانی دا ډیر د افسوس خبره ده او دا ډیر د دک خبره ده چې یو وطن دی مسلمانان یو معاشره ده مګر په یو خوا کې اختری د دیوال په دابل خوا کې کونډې و یتیمان غریبان چې کوم دی هغه زاړي او هغه د بیماری دپاره پیسې نه لري. دا ډیره د تعجب خبره ده زموږ په معاشره کې چې کوم دی یو د بل سره په وطن په علاقه کې یو بل ډېرې مرستې سره کوي هغه چې کوم دی که چیرې د ودو مسله یو د بل سره مرسته کوي که چیرې د یو ډوډۍ پروګرام هغه یو د بل سره مرسته کوي که د یو پاتا پروګرام یو د بل سره مرسته کوي په ډېرو شانو کې یو د بل سره مرسته کوي چې دې رواج دی د پښتو معاشره ده وایي خلک به څه وایي دا یو د بل سره مرسته کوي مګر دغه نقطه زموږ ډېره د نظر سره موږ دا نقطه اچولې ده کومه نقطه موږ خلک چې کوم دي په معاشره کې په وطن په علاقه کې دا شی ډېر کم دی چې د یو چا قریب په هسپتال کې هغه 10 لکه خرڅ کوي 15 لکه خرڅ کوي 1 لک خرڅ کوي 50,000 خرڅ کوي 10,000 خرڅ کوي هغه په هسپتال کې داخل دی مریض هغه په شپو په هسپتال کې داخل دی. زموږ معاشره چش کوي زموږ معاشره هغه یو 2 جسان او دغه رقم چې کوم دی یو 2 کیک راواخي وروړي پښتنې لورسي او د الله ولی دې ته پښتنه نه وایي ته دغه څه پښتنه وکړه ورته د ډاکټر پیسو در څخه څونه خرچه دي سوې ده
څه څو خرچه در څه کیږي ته دغه څه دا معلومات وکړه ته په دا ځای کې د هغه دپاره غمخواره څه ځکه که چیرې پر هغه باندې بوج و د ده د وژو څه دغه بوج پورته که الله تعالی به ستا څه دغه بوج چې دی